وی آی پی ګوړه ده ماشاءالله. خو چې کله نه راغلی ما کنه خپل خپلوان راپسې ټول لګېدلي دي چې چاته به ګورې غاړه نږدې موږ له به ګوړه راکې که نه دوه نیم منه درې منه ځان له کېږدم نور لږه لږه چې کوم خرڅه کړم بچو له چې کوم مالګه وړه تېل. د پروسس دا دی چې مخکې د پټي نه ګني راوړي او هغه چې دی نو د دې ماشین په ذریعې سره چې دی نو هغه د هغې نه رس وباسي. هغه رس بیا ځي یو ډرام ته هغې کې جمع کېږي او د هغې نه پس چې دی نو هغه یو غټه کړهی دی چې په هغې کې چې دی نو هغه ور واچوي او اور ورته بلې ان تر دې چې هغه هغې کې اوبه ترې وسوځي او ګوړه پاتې شي. نو دغه د دې یو پروسس دی. طریقې خو ګرانه ده خو چونکې بیا هم زمیندار دي نو هغوی چې دی نو دا طریقې اختیاري. دویمه خبره دا ده که زه تاسو ته ووایم د صوابۍ نو د صوابۍ ګنې هغه د ټول خیبر پښتونخوا نه ځکه بهتر یادیږي چې یو د دې ځای ځمکه زرهیزه ده او د دې ځای اوبه داسې دي چې هغه ډېرې زبردست دي خوږې دي. نو که حکومت زموږ په دې میرو باندې د یو نیر تعمیر وکړو نو دې خلکو ته به نور هم آسان شي دي به د ګني پیداوار هم هغه زیات کړي. دویمه خبره که د 400 یا د مردان ګوړې ته موږ وګورو نو هغه کال 12 میاشتو ته نه رسیږي خو د صوابۍ کومه د دې ځای د ګنو چې کومه ګوړه ده هغه تقریبا چې کال 12 یعنې 14 میاشتو پورې هغه داسې اوچه کلکه پرته یو چې یقین وکړه زبردسته. نو د صوابۍ ګني د دې ځای ځمکه د دې ځای اوبه دا ټول هر څه چې دی نو صرف او صرف په دې علاقه کې دي. د کم چې تحصیل رزړ دی نو د دې ځای نه د دې ځای خلک هم وایي موږ په خپله باندې هم زمیندار یو موږ چې دی نو ګاڼې شته دی ګوړې وباسو نو د دې ځای خلک راشي هغه ځان سره چې دی نو خشک میوه راوړي یعنې بادام وغیره چې کوم پلي وغیره او هغه دی چې دی نو په هغې کې مسالداره جوړه کړي او هغه بیا چې دی نو بهر ملکونو ته رشته دارو له دوستانو له هغه وړي او چې دی نو هغه هغوی انجوی کوي. نو زه وایم چې صرف او صرف په خیبر پښتونخوا کې واحد داسې علاقه ده چې دلته کې الحمدلله هر څه ډېر تېر دي.